څنګه چې الله تعالی فرمایلی دي دا زمونږ چې کوم انسپکټر جنرال اف پولیس لیټ ناصر خان دورانی صاحب د هغې د ویژن مطابق دا ډي آر سی جوړېدل نو هغې کې مونږ دلته موجودو نو ښار کې موجودو څنګه چې چیرمین صاحب وویله نو واقعي چې دا ډېر یو غټ کنټریبیوشن دی زما نن درېیمه ورځ ده ما غوښتل چې زه د ټول نه مخکې ډي آر سی ممبرانو سره ملاقات وکړم نو زه د چیرمین ډي آر سی نعیم جان خان اور زمونږ چې کوم د ډي آر سی چیرمینان صاحبان د تنګي او د شب قدر دي او یا ټول ممبران چې کوم حاضر دي او که غیر حاضر دي زه د هغې د زړه د کومې نه مشکور یم ځکه دا پروسس چې کېده نو دې کې مونږ موجود او مونږ نور هم بلا ضلعې وکتلې خو د ډي آر سی 400 چې کومه ده دا زموږ 3 ډي آر سیز دي دا مین ده ورسره تنګي او شب قدر نو دې کې د الله فضل سره چې کم ممبران هغه ټایم کې اغوستلي شوي دي نو هغه بهترین خلکو چې اغوستلي شوي دي هغې کې څه وفات شوي دي الله تعالی دې د هغې درجات بلند کړي ډي آر سی بیسیکلي یو د جرګې نه وتې شوی یو کنسپټ و د پښتون په کلچر کې دا جرګه ډېره زیاته اهم کردار به ادا کو بیا هغه قانوني شکل ورته ورکړی شو 2017 چې کوم پولیس ایکټ دی نو تاسو او مونږ که دلته کې ناست شو نو دا د هغه ایکټ لاندې یو دا بالکل لیګل یو جرګه ده چې د هغه پولیس اون کوي زمونږ چې کوم موجوده انسپکټر جنرال اف پولیس جناب اختریاد خان ګنډاپور صاحب دی د هغې دا ویژن دی چې دا ډي آر سیز او دا پی ایل سیز چې کوم جوړي دي دا ایکټیویټ شي نو ماشاءالله زمونږ ډي آر سی خو فعال ده زمونږ پی ایل سیز چې کوم جوړ شوي دي هغه غیر فعال ماته ښکاري انشاءالله تعالی مونږ به هغه فعال کوو مونږ کوشش دا کوو کمیونټي بیسډ پولیسینګ دا بیسیکلي ډي آر سی شوله پی ایل سی شوله چې کله پولیس ځان ته روان شي عوام په بله لارې بیا هغه کامیابي نه حاصلي څو پورې چې تا کمیونټي ځان سره انګیج کړي نه کمیونټي په دې باندې پوهېږي چې دا مونږ دا میسج ورسوو چې یاره پولیس او ولس دا دواړه یو دي د پولیس نه بغیر چې کوم دی نه هغه ولس نه کامیابیږي او د ولس نه بغیر چې کوم دی هغه پولیس نه کامیابیږي نو چې دا زمونږ او تاسو موټیو چې دا 400 یا په دې ملک کې مونږ امن امان راولو نو زمونږ پولیس او عوام دا په یو پیج باندې وي تاسو وګورئ په سوسایټي کې که مونږ نظر واچو نو ښه خلک پکې ډېر دی خراب پکې لږ دی نو چې مونږ او تاسو دا اراده وکړو چې دا خراب خلک ته د دې مونږ هم بیخکني کول غواړو او تاسو مونږ په هغې کې سپورټ کې نو انشاءالله تعالی چې 400 امن و امان به برقراري او دا 400 به په مخه باندې روانې انشاءالله څو پورې د ډي آر سی د پرفارمنس تعلق دی نو تاسو دا فګرز چې ما وکتل زه ډېر خوشحاله شوم ځکه چې مخکې به دا په منتلي بیسس باندې مونږ دا منیټر کوو او په منتلي بیسس باندې به زمونږ درخواستونه مونږ کتل چې څومره لاړو څومره سال شو څومره عدالت ته لاړو څومره واپس شو نو تاسو دا فګر چې زه ګورم ټوټل چې د درې واړو رایوځی کړم د ټول نه زیات خو ضروري خبره ده چې دا زموږ مین ډي آر سی ته دي ته اپلیکیشنز هم ډېر راغلي دي 2502 اپلیکیشنز کې دي 2128 فیصله کړي دي چې دا ډېر یو غټ فګر دی ډېر غټ فګر دی او زه به پیسو ته خپل ته ووایم چې موږ له د پرفارمنس راکې د دې به بیا پرسنټیج وباسي چې دا پرسنټیج موږ خپل پولیس څومره کار کړی دی روغې صفالي شوي دي عدالتونو څومره موږ ته فیصلې راغلي دي دا پرسنټیج موږ وباسو نو انشاءالله تعالی چې د ډي آر سی چې کومه ده د دې پرفارمنس به د ټول نه بهترین دي په 2502 کې 2128 مسلې چې کوم دي دا حل شوي دي نو دا زه دې ته سلام کوم دا څومره پینل او څومره ممبرانو چې دا کار کړی دی نو آی سلوټ دی داسې که موږ تنګي وګورو تنګي له 1113 اپلیکیشن راغلی دي په هغې کې 810 دي فیصله کړي دي دا هم یو غټ اچیومنټ دی چې 400 غونډه ځای کې چې دلته کې ډېرې مسلې دي د ځمکو مسلې شته دي ډومesټک ایشوز دي او هغه دي حل کړي دي نو زه دغه ممبرانو ته د هغې چیرمین صاحب ته سلوټ کوم د دې نه علاوه شب قدر که مونږ وګورو شب قدر ته درخواستونه راغلي دي 2028 او په هغې کې 1531 چې کوم دي حل شوي دا ټول چې مونږ راوالو دا ټول چې مونږ راجمع کړو دا 4459 خلکو ته د ډي آر سی فایده اخیستی نو زه د ټولو ته د زړه د کومې نه خراج تحسین پیش کوم او په څه وجه هغه دا وجه ده چې فرض کا که پولیس یو مسله حل کړي اور یا چې کوم دی ججان صاحبانو ته زموږ خو د هغې باقاعده پیسې مخلو مراعات را تحصیل دي
دا ډي آر سی واحد داسې یو فورم دی چې دې ته څومره خلک راغلي دی ماشاءالله هغه د جیبه پیسې خرچ کوي او د جیبه لګیا دي خپل ټایم هم وباسي خپل ریسورسز او سورسز هم هغوی چې کوم دي نه هغه یوټیلایز کوي د خلکو د مسلو حل کولو لپاره. نو دا واقعي څنګه چې ما تاسو د قرآن د آیاتو لوستل چې دا د الله تعالی هم فرمان دی چې موږ به روغې راولو. نو دا زه یم چې په دې دنیا کې هم که تاسو چاته ووایئ چې زه ډي آر سی ممبر یم نو هغه ډېر تاسو ته ریسپیکټ درکوي او ریسپیکټ په دې راکوي تاسو ته چې تاسو دا بالکل لکه د الله تعالی په نیز باندې د خدمت کوئ د خلکو خدمت کوئ. نو په هغې کې 19-20 فرق خامخا راځي. څوک په خوشحالي ځکه تاسو ته 2 پارټیان راځي موږ ته هم 2 پارټیان راځي پولیس سره 2 پارټیان راځي یو اکیوز راځي یو کمپلیننټ راځي. نو کمپلینټ چې وره یو کیس لاس ور واچي نو خامخا څوک به خفه کېږي. داسې تاسو ته 2 پارټۍ راځي تاسو خو ته اول نه سټام ولیکئ چې موږ به دا جرګه کوو او فیصله به کوو خو چې چا خلاف لاړ شي نو ظاهر خبره چې هغه بیا به خفه وي. نو چې موږ ټول دا وکړو چې کومې فیصلې دلته کېږي او موږ د عوامو ته دا ستاسو په دې وساطت سره زه دا خواست کوم چې دا جرګه ده او جرګې ته جو سړی راشي بس جرګې پړ کړو نو که هغه ته څه ګریونسز دي هغه د دوباره اپلیکیشن ورکړي دلته کې لارجر بینچ هم شته بیا هغه ووري. خو په کار دا دی چې کومه فیصله وشي او هغه بیا دواړه فریقین ومني په کار دی چې ومنلی شي. نو زما دروازې د دفتر خو بالکل د پبلک دپاره د ډي آر سی دپاره سپیسیفیکلی نه څه ټایم شته چې دا به ټایم علي راځي به مخکې هم تاسو سره زموږ دلته تعاون و دلته زما په دې 2 قدمه کې افس و نو کله به موږ بره رالو کله به تاسو رالی بره. نو چې کم مسلې وي نو هغه زه داسې سړی یم زه پریکټیکل کار ډېر کوم او خبرې کمې کوم. نو ما د خپل سټاف ته ویلي دي چې موږ به په خبرو اترو باندې زه میسج ورکوم میسج کنوی شو یا نشه زه وایم چې ماله پریکټیکل ریزلټس پکار دي. دا تاسو چې نعیم جان خان کوم ایشوز ویلي دي دا بالکل ټیک ټاک دي انشاءالله تعالی دې کې به مونږه به تاسو ته مونږه ریزلټ درکو. سمن ایشو تاسو وویله دا پی ایس او صاحب دا بالکل انشور کا چې دوی سمن ځي که نه ایس ایچ اوګانو سره زما میټینګ دی دا ونته په ایجنډا پوینټس کې ماته کېدی ټیک شو په سیچرډے زموږ میټینګ دی چې دا ډي آر سی دپاره دا زموږ ایشوز دي چې دا دغه کړي سمن مسله به انشاءالله تعالی حل شي د دې بیا تاسو ته شکایت نه راځي. او که څه شکایت وي زما نمبر به تاسو سره خو الریډي شته دی. دا چیرمینان صاحبان چې زموږ کوم د تنګي دي شب قدر دي او تاسو چې سم ایشوز وي نو ماته ډایرکټ ټیکسټ کوئ انشاءالله تعالی موږ به هغې باندې عمل درآمد کوو. امپلیمنټیشن تاسو خبر وکړله امپلیمنټیشن چونکې دا یو جرګه ده جرګه سیسټم دی او هغه دواړو نه موږ رضامندي واخلو او رضامندۍ چې واخیستلی شي نو بیا پښتو هم دا وي اسلام هم دا وي چې په کار چې هغه هغوی ومني خو که نه مني نو امپلیمنټیشن کې واقعي ایشو شته صرف 400 کې نشته دا اوورال یو ایشو راځي د ډي آر سی نو موږ به دې ته کینو او د خپل لیګل ډي اس پي سره چې دې موږ څه حل راوباسو. تاسو دغه لیګل ایشوز دي هغه به موږ ډي اس پي لیګل سره زه کښېنم انشاءالله تعالی نن یا سبا ډېر نو هغه به موږ حل د هغې راوباسو. دا کیسونه تاسو ته خو کافي کیسونه دي خو واقعي چې 400 ته موږ وګورو ځکه ما کرایم خپل کتل نو کرایم هم ښه ډېر دي 400 کې مخکې نه هم دي اوس هم ډېر دي ډیفینیټلی پاپولیشن هم زموږ سیوا شوی دی آبادي هم ډېره ده او جرایم خو تاسو ته پته چې کله نه د دنیا جوړه ده نو جرایم دي او تر قیامته پورې به دا جرایم وي. زه خپل د پولیس ګورم چې موږ جرایم روکتام څنګه کو پریونشن څنګه کو د هغې دپاره ما خپل ټول ټیم اکټیویټ کړی دی چې موږ بهر یو پیټرولینګ وي ناکهبندي ریډز وي سرچ اینډ سټرایک اپریشنز وي هغه د پریونشن دپاره موږ کوو ناکهبندۍ موږ ځای په ځای لګولي. او بیا کرایم چې وشو زه د خپل ټول ټیم ته وایم چې کرایم کېږي ټیک ده موږ هغې پریونشن ونه کړی شه د دې ګشتونو د دې ناکهبندو او د دې ریډز او د دې اپریشنز باوجود او بیا هم جرم وشو نو بیا موږ ریسپانس ګورو چې پولیس ریسپانس څنګه ورکوو. پولیس په ټایم ورسېده ونه رسېده چې ورسېده څه وکړل انویسټیګیشن یې سټارټ کړه نه کړه او ډیټیکشن باندې بیا موږ فوکس یو نو انشاءالله تعالی چې موږ به په هغې کې کار کوو تاسو ته پریونشن کرایم پریونشن ډیټیکشن کې به تاسو ته موږ ریزلټس درکو. او زه به دا وایم چې ریفرل به انشاءالله تعالی ایس ایچ او سره به تاسو ته به کیسونه زیات راځي تاسو به بیا هسې نه تاسو رانه تنګ پرې نه شئ ریفرل به ډېر درته کېږي. د کور کمیټه تاسو ذکر کړو فیاض هغه وګوره چې کومه کمیټي جوړه شوې ده هغې کې څه مسلې راغلې، انشاءالله تعالی د هغې نه به زیاته مونږ فعال کو. هغه ډېر ښه کار کوي، هغه ډېر ښه کار کوي. د کور کمیټه تاسو ذکر کړو فیاض هغه وګوره چې کومه کمیټي جوړه شوې ده هغې کې څه مسلې راغلې، انشاءالله تعالی د هغې نه به زیاته مونږ فعال کو. هغه
که د جو ممبر یې دغه یو خو سرکاري خبرې ځان نه مسلې راتلی شي ان شاء الله تعالی ستاسو د هر ممبر چې کوم انډیویجوال ځان له کومه مسله ده هغه به هغه موږ په ټاپ پرایورټي باندې ګورو ځکه چې ډي آر سی موږ اون کوو دا ډي آر سی بیسیکلی تاسو زموږ خپې لاس یې او بې پیسو تاسو لګیا یې زموږ خدمت کوئ او چې ډي آر سی د ښه رواني هغه کریډټ ګوز ټو د ډسټرکټ پولیس او بیا ډیفینیټلی هغه به صوبه کې زموږ انسپکټر جنرال اف پولیس ته ځي نو چې تاسو دومره د پولیس خدمت کوئ او د پولیس چې کوم دی نه هغه فیس تاسو ښکلی کوئ نو انشاءالله تعالی چې موږ به هم هر هغه کار کوو چې په هغې باندې زموږ ډي آر سی ښه کېږي او زموږ ممبران ته فیسیلیټیشن پرې راځي میټینګ تاسو ته ما وویله ما خپل یو میټینګ دی بلکې زه به ریکویسټ وکړم چې نعیم جان خان تاسو سره یا د دوه درې زموږ ممبرانو سره ټایم دا دې راشي هغه میټینګ کې ما پلان کړی دی هغې کې به موږ کینو او دا ایشوز به ستاسو انشاءالله تعالی چې حل کړو باقي دا 400 زه خپل دویم کور ګڼم دی کې 2 ټینور موږ مخکې هم تیر کړي دي اوس هم موږ باندې خپل افسرانو چې ټرسټ وکړو دلته کې پوسټ کړو نو انشاءالله تعالی موږ به تاسو ته ریزلټس درکړو چې 400 عوام ته دا کم تکلیفونه دي دا د پولیس په لاس کې څومره چې دي چې هغه موږ حل کو یو ټیم ورک باندې زه یقین ساتم چې ټیم ورک سره زموږ کمیونټي بیس پولیس څنګه چې خپل ټیم سره زموږ ښه کوارډینیشن ورسره او داسې پبلک سره کمیونټي ته موږ وځو او کمیونټي بیسډ پولیسینګ سٹارټ کو چې کله ته کمیونټي ته لاړ شي او د پبلک کې نو پبلک ته ډېرې ښې خبرې هم کوي او زموږ اسلام کې موږ خپل اسلام کو که څه داسې غلط پوینټ تاسو موږ کینې زموږ پولیس کینې بالکل موږ ته منشن کوئ نو موږ به ان شاء الله تعالی چې په هغې باندې په مخ کې روان یو نو یو پیره بیا زه ستاسو له ټولو مشکور یم دا میډیا زموږ ملګري ناست دي دا تنګي شب قدر والا زموږ څومره ډي آر سی ممبران دي نو زه ستاسو یو پیره بیا مشکور یم چې تاسو دا په درېیم ورځ زما دا میټینګ ارینج کړو او موږ تاسو چې یو بل نه فاصلې خو نه وې راغلي غم خاده کې بیا هم زموږ ملاقاتونه کېدل خو موږ یو پیره بیا آفیشیلي د دې چت لاندې راللو او موږ د دې عهد کو ان شاء الله تعالی چې د پولیس په پارت باندې سي چې زموږ ډي آر سی 400 څنګه چې نمایا ده نو چې دا موږ نور په بره باندې بوزو او د خلکو ته موږ فیسیلیټي ورکو ثانک یو ویری مچ شکریہ